دا مسله مو مخکې ذکر کړې خو زیات اهمیت خونو کې نه ورته میلویږي. ښځه او سړی یو ځای که برابر دي یو ښځه ونه مخکې دی المونځ یې اربو باطل دی. مثلا که امریکې اربه برابر ودرېدله یو ښځه ونه مخکې ودرېدله اوسې کې دا پروا نه کوي خو هغه کور والا دی هغه مو لور دی یا مور دی. مور مخکې ودرېدله المونځ باطل دی برابره د څه ودرېدله المونځ باطل دی. کور والا دی بچی دی لذا په کور دی څه که چوړای کې وي چوړای یعنې عرض کې بیا که برابر او درېږي خو دوره د نوریا وي څه لاس زراعه تقریبا 5 میټر یې وښیه. اکثر ځنه کمرې ځنه خونو سرې وي که 5 میټر فاصله یې وي که بیا برابر ودرېږي څه پروا نه کوي. وشه د 5 میټر دوی توسې زما شول امو دا شوه څه ویله شوله خو اکثر کمرې وړې وي څه کچېرې چوړای کې 5 میټر نه کم دی نو یو ځنه کې لکه 4.5 میټره راغلی دی. زیرا چونکې فاصله میټر سره ښیي یو 5 ګازه 5 میټره دا کچېرې تو نه کور والا یو لور یو مور 5 میټر وریا دی که بیا برابر بیا څه پروا نه کوي. لکه اوس مسجد فاصله زیاته ده یو سر کې ته ویلوړ کو سر کې کور والا ویلوړ یو مور ویلوړ ده دا که برابر بیا څه پروا نه کوي. اما که دینه فاصله کمه ده برابر ویلوړ وي د صورت کې پکور ده مور ده کور والا ده وريرا ده چوک ویلی نه ده څه ښځه ذات ده پکور ته ورسته وي خو دا ورسه دوره زیاده نه سوی څه خامخا ډېره ورسته وي دوره ورسته وي څه کله ته تشهد ته څه کینې تشهد کې ته چې کوم ټوټکې وځوی دی دغه نه مخکې دي ټنډه سجدې ته را نشي پوه شو باندې انشاءالله ټوټکې و دپاره څه کوم حد دی تشهد کې دی دینه مخکې ښځې ټنډه را نشي که دینه لږه ورسوي بس کفي دی یعنې زړونه څه خامخا ته ونه ورسته وي لوړ وي دوره ورسته وي څه سجدې حالات کې د ښځې ټنډه د سړي تشهد حالات کې دوه ټوټکې ونه مخکې رونشي. صلوات محمد و محمد.